नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल-अदल। इन्नल्लाहा नि'म्मा य'iज़ुकुम बिहि। इन्नल्लाहा काना समीअन बसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुन निसा पिंजम पारा 58 नंबर आयत थी। नदी आयतनो द मक्की आयतनो सरा रब्बुहुम मुनासबत दागी। मक्की आयतनो की द मोमिनानो नतीजा जन्नत जिक्र शो। उस पदी आयतनो की द मोमिनानो द कामयाबी आमाल व अल्लाह पाक और पैगंबर ताबेदारी जिक्र की। शान नज़ूल द आयत करीम नासिल द इब्तिदाना द काबी शरीफे द खिदमत तालबे मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम कारगण लिशु। सोच द हज व दौरान के मौजूदात इमाम सोच द हाजियान बनोर खिदमतुन बा हुक्म कस बची हरम की खिदमत को दावड़े मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम इंसान पर जाहिलियत ज़माने के हुक्म यो सड़े दामन के हज़रत उस्मान इब्न तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु अगर पखबला बातें फरमाई कि द जाहिलियत का ज़माना की मंगल पीर और जुमारात और बांधे कामों को लाओ खलक बदन नशो के चाव सा इबादत को जोड़े क्या मुंबल यौरज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरद अकबर बरकर राह मंगते हुए दरवाजा खोलो लेकिन ना वो दरवाजा खोलो बैतुल्लाह दरवाजा को खोलो ये पैदा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाए उस्माना यौरत बदा से राश चिदा कुंजी द बैतुल्लाह वर्तमान पखल लाती इमाम तवे चिदा वक्त के बखोरे चोट मुने शिवियो चले शिवियो चिता तालब चाबी रखो कि ब्याह में दोस्तों सोच को चिदा सड़ी दुरुस्तु नहीं दरो जन्नत दिए मुझे सोई जाती और आज मुसलमान ज़हन की मेरा तो ब्याह यही तो असर दाखल मुकड़ की जगह आखों कबीले वाला खलक को तो दुश्मनान पदगियर बातिमा ईमान रवनो कलच मक्का मुकर्रम का फशला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ को उस्मान रश चाबी रख मां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पल्लास का चाबी वापस राते वे राके वे यौरत अमावती दा बना संतोष आराम को जियाद क्यों दोस्ता दुश्मनान जो तुम आवाज और सड़े गरीबाना मलगिर दर सरे तालब चाबी रखो चकला मक्का पर हजो चाबी उतरा पल्ला संचार और ये रिवायत मुताबिक
چابی راکا دیتنا او تقتل زکابی چپتا وقت صحابہ اور پسے قتل حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھنی اور چابی تینا بزور واقع صلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تینا والا نبی علیہ السلام دروازہ بیت اللہ شریف کو لوکڑا مرگری ورسلتی دن نوراوی بیت اللہ شریف کی دن منزو کو او داغین بعد صحابہ کرام نبی علیہ السلام طویلہ چابی منگل راکی دی بیت اللہ چابی مالا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز عثمان تا چراشا دا چابی توالا او دا چابی بطر قیامت اخور اسلام خاندان کی چلی چکل رات دا خبر فورا و ایمان دوڑ کریم من گئے نبی علیہ السلام آغا چابی کڑی دا او بعض تفاصیر دا ہوئی کہ جبریل علیہ السلام راغی نبی علیہ السلام دے وحی اکرد آیت کریم نازل شو او دیم مطلب چدا چابی عثمان لورکا او دا قیامت پوری بدا چابی دا بیت اللہ مخاندان دا حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کی چلی وصل دا بیت اللہ شریف چابی چدا دا حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ دا خاندان کسان سر تو اللہ پاک فرمائی کہ تاس امانت کن ادا کی امانت تخبر بالزیبان ادا کول در ضروری دی مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی حدیث مبارک کے راوی چیو سڑیتا دا مسلمانان یو ذمہ داری تغاڑا شورا او مسلمانان دی ذمہ دار جوڑ کو او دو پدی خود ذمہ داری کی یو داس سڑیتا ذمہ داری بغاڑا کرلا چاہ سردن تعلق دی دوستانہ دا او آغا سڑی احل دا ذمہ داری ندی نو پدی انسان دن اللہ لعنتی دی انسان کوئی نو فرض کن قبلی جو نبی نفل قبلی او دا انسان با جہنم کسی دا ذمہ داری احل ندی او د جوړ په خپل رشتہ داري او په تعلق باندې په عہده کې مسلمانانو دې جوړ کړی او د خپل مشرۍ نه پیدا واغستلا په تعلق کې خلک ځان سره مرګري کړل او هغه دې ذمہ داري ورکی په دې انسان باندې الله لعنت بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر ساعه کلچ اختیارات نا اہل خلقت اوالشی دا قیامت انتظار کرو دا بدا قیامت عالمی او بیا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ دنن سمر کال اوران دی لکلی دی چی زمان دا مسلمانان پا دی وطن کے ٹول معاملہ پا تعلق چلی نن کیو سڑی وزیر آلہ شد اگا پا بینزکالا کی زان دا سمر کسان برتی کی تعلیم بیلیوں پہ عہدہ باندې وکیلی ڈگری سندونه ولا جوړ کی دا د اهل دی اوس دا غزي چې کوم مستحقین دی هغه ته حق ملو نشي او چې کوم مستحق نه دی هغه په تعلق باندې مستحق جوړ نو پدا سي انسان د الله لعنت دا ګران کار نو زمونږ د مشران سیبان ورکوټي نو ورکوټي سړیو ناظم بوا آپ اپل تعلق باندې سمرا خلق نو کرا وزیر شو ابن ایم پی اے غټ وزیران کولا بریک دا ګناه یو سړی دی او زه قابلیت لري او ته نه بوزي هغه او یو سړی دا هغه اهل نه دی او ته یې یو د بل مسلمان حق ضایع کو بل تا امانت کې خیانت کو تا قوم ذمہ داری درکړي و چې تبر امانتداري خیال ساتي او تا خلق چې کړو چې زما خیانت نکو او تا او خیانت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا ایمان لمن لا امانت له سوچ امانتدار نوی دا سړی چې د سره ایمان وي زمون
د ملک دا نظام ولې ګډوډ صفت دغه دی چې ټول سیستم د تعلق د رشتہ دارۍ د رشوت د سفارش د دې روان اثر سړی راځي کوم چې راشي ځان سره دومره خلق بردی کی دومره خلق په غلط ځای باندې کېږي چې ټول عمر مسلمانان ته نفرت کوي اوسنۍ موجوده حال ګورئ په دې ملک کې زموږ د مسلمانانو ژوند ګران دی ولې ګناه یې څه کړې کړي څه دي د حکمرانانو زموږ د قوم له ورکړي څه او تقریبا په دې ناکاله کې زموږ د دې پښتنو دا ژوند څومره په زوال نه او ملو شي ورته څومره خلک بې روزګاره شو څومره خلک د غریبۍ د وجې در په در شو دا د چا د لاسه دا د دې غلطو مشرانو د لاسه وزیر اعلی د ځان له غل دی که ګورنر دی هغه پسې غل دی که د ګورنر نه لاندې کسان بیا یو تر بله غل دی سم د سړي دي بلکې یو او مسلمانان سروال بروال او دا بعضې ناپوهه د دغه خلکو دپاره هم عادي خلکو سره پرېږدي د دغه خلکو دپاره دشمنۍ شروع د دغه خلکو دپاره ځان له ژوند په کلي کې لندن کې دوی په دپاره ځان له سر تعلقات کاروي که دا سبا چې ته په وزیر اعلی یا په عهده باندې کېناسته تا ته سلام هم نه کوي او ته د دوی دپاره لګیا یې ګناه کې د دې دپاره د دې دپاره دین ته سپکې سپورې وې د دین دپاره علماو ته د دې دپاره علماو ته کنځلې کې او د دې د وجې نه ته په کلي کې خلکو سره دښمنۍ وایي دا زما د پاټۍ نه دی او زما د پاټۍ دا دی څومره دښمنۍ جوړې او تکلیف پکې څومره دی اول پکې ته تکلیف کې او بیا د سره ټول مسلمانان دا نه پوهېږي کمقل د چا د سیاست او د چا د ګوټ دپاره ځان له تعلقات څخه چې هغه ته څه ملو چې تا له څه نه درکړي الټه ستا د سر نه وباسي زموږ د مسلمانانو د جېبونو ټکسونه راغونډېږي او د دوی تنخواګانې پې پوره کېږي دوی تنخوا د کوم ځای نه اخلي د پلار کردار ځای خو نه اخلي زموږ د مسلمانانو ټکس دي او د دې مشرانو تنخواګانې او بدماشي الله بدماشي خدا سے کوي ته به چې د نن سبا زمانې د دور فرعون راغلی دی او په دې کرسۍ ناست د انسان نه فرعون دی وجه سي دا د قوم د وینو د قوم د خپلو د قوم د مزدورو پیسې او هغه د دې تنخوا او په هغې باندې د تکبر په سټیج ناست او په داسې نشه کې چې خبره کړي هغې دپاره مته 50 درخواست کړي صاحب سره به سلام کړي او صاحب به تا سره خبرې کوي صاحب به ستا خبر اوري دا د امانتدارۍ اهل دا د قیامت علامات او دا زموږ د مسلمانان خصوصا او د پښتانه ډېر ناپوهي خلکو د پاټو دپاره ځان له څونه تکلیف جوړ څونه په دې څونه دښمنۍ جنګ جګړې مړې پکې وشي څه چل دی وایي دا زما د پاټۍ داسې پکې پاټۍ ماټۍ پرېږدي تعالی پکې څه درکړي نو امانت الله جل شانه فرمایي امانتونه خیال وساتئ او په دې سره رااله که خیال ساتلی شي قبول یې کړه او که نه شي ساتلی برای مهرباني آخرت ځان مې مه تباه کړه یو سړی وایي زه د دې اهل یم بېشکه ور وړاندې اهل نی تعلقات پیسې رشوتي او سفارشونه مه چلوه ځکه آخرت یو بیا دی د دنیا ژوند نن به دې وي سبا به دې نه اوس مثال یو سړی په ډاکټرۍ باندې ورتي شو او د دغه ډاکټرۍ اهل دی نه دی څومره کال یې تنخوا واخیستل ارام یو سړی په پولیس کې ورتي شو اهل نه دی او رشوت وچلو ځان برتی کو څومره وخت تنخوا واخیستل ارام یو سړی د سکول په استادۍ کې برتی شو په پیسو باندې اهل نه دی او ځان په دروغ کې شمار کې چې مزه پکې ما پیسې وچلو په رشوت څومره وخت نو کړو په حرام اخرتم تبا دنیا هم تبا یو سات دې د آرام ني ځکه د مزید مستحق نه الله جل شانه دې موږ تاسو امانتدار او الله پاک او تاسو د خیانتونو نه اوسات الله جل شانه فرمایي ان الله یأمرکم بشک الله پاک تاسو ته حکم کوي ان تؤدوا الامانات الى اهلها چې تاسو ادا کی امانتونه خپل اهل ته امانت خپل اهل ته ادا
خیانت پکې مکو وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ او کله چې تاسو فیصله کوئ په مابین د خلکو کې ان تحکموا بالعدل تاسو فیصلو کې په انصاف باندې فیصله د انصاف نن فیصله په انصاف کې څو پیسې ډېر ورکړي فیصله داوي د عدالتونو هر وخت کې بعد د خیر کوي دا کچري هر وخت کې بعد نو دې کې ټول ظالمانی دا مظلومان په ګډیر کړي پلار به مړي پیسې بم چلی کیس بم به انصاف چرته انصاف کله راغی امن برائش او چې امن راغی مسلمانان به خوشاله امن نشته انصاف نشته مسلمانان په پد ان الله نعم ما يعظكم به بیشک الله پاک دې نصیحت کی تاسو ته به انصاف سره ان الله كان سميعا بصيرا بیشک الله پاک دې سميعا اوریدونکي تاسو اقوال لرا بصيرا لیدونکي تاسو اعمال لرا واخذوا